محترم مسلمانان، نن یو بهترینه وظیفه د جمعې د ورځې خاص وظیفه ده او دا وظیفه د رسول الله مبارک وظیفه ده. محترم حدیث مبارکو کې هم په دې وظیفه باندې فضیلتونه راغلي، په دې الفاظو فضیلتونه راغلي. کم مسلمان یا کم مسلمانه رور خور چې دا وظیفه د جمعې په ورځ باندې وکړي محترمو، نو علماء ډېر عجیبه فضیلت ذکر کړی دی او ډېره زیاته فایده یې لیکلې ده محترمو د دې وظیفې په بدل کې. نو هغه مسلمانان کم چې غواړي چې الله تعالی موږ ته ډېر فضیلتونه راکړي، نو د جمعې مبارکه ورځ ده، په دې ورځ باندې اهتمام وکړئ چې دا وظیفه تاسو انشاءالله وکړئ. یو پیره صرف 100 پیرې وکړئ انشاءالله چې الله تعالی به ستاسو یو زبردست حاجت په الله تعالی ستاسو پوره کړي، یو زبردست مشکل به الله تعالی ستاسو ختم کړي. نو دا وظیفه چې ده دا ډېره زیاته اسانه ده. سبحان الله العظیم وبحمده، سبحان الله العظیم وبحمده. دا د جمعې په ورځ ده، نن د جمعې هغه مبارکه ورځ ده، نو دا تاسو نه هېره نشي انشاءالله دا وظیفه د سره خامخا وکړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم و قابل قدر مسلمانانو ورونو خویندو، تاسو به روغ جوړ په صحت کې به یې، الله مو دغه رنګې روغ جوړ خوشحاله کامیاب او کامران لره. الله تعالی مو د زړه مرادونه د زړه جایز حاجات خواهشات پوره کړه. الله تعالی مو حامی و ناصر مددګار شه. په څه چې خوشحالیږي الله تعالی مو په هغې خوشحاله کړه، په څه چې خفه کېږي الله تعالی مو د هغې ټولو غمونو مصیبتونو تکلیفونو نه وساتلی. محترمو نن زمونږ ډېره زیاته اسانه وظیفه د جمعې په ورځ علماو ته یو نبوي نسخه ویلې ده چې دا یو نبوي نسخه ده. نو کوم مسلمانان چې دا د جمعې د مونږ نفس 100 پیرې ووایي یا د جمعې په ورځ باندې ووایي سبحان الله العظیم وبحمده، د دې معنی دا ده چې زه پاکي بیانوم د هغه عظیم ذات، کوم عظیم ذات؟ د هغه رب العالمین د ذات، او د صفات بیانوم، د حمد بیانوم چې ډېر زیات پاکیزه ذات دی، هغه ډېر زیات عظیم ذات دی. نو علماو ذکر کړي محترمو چې رسول الله مبارک فرمایي چې دا د خپل یعنی چې څوک یې ووایي د هغه به هم الله تعالی یو لا ګناهونه معاف کړي، او څوک چې د خپل والدینو دپاره ووایي د هغوی به 24,000 ګناهونه معاف شي. روا ابن سینی فی عمل اليوم واللیلة صفحه نمبر 234. دا یو حدیث مبارک ته محترم او بیا پکې علماو خبرې هم کړي، څوک وایي ضعیف دی، څوک وایي دغه دی، لہذا ضعیف حدیث هم په فضایلو کې فکار راځي، یعنی د الفاظ په نورو مختلفو حدیثونو کې هم ذکر دي. یا چې څوک د فرض مونږ نفس 3 پیرې وي، نو الله تعالی د هغه انسان هم محترمو د هغه بخشش کوي، خو هغې سره بیا سبحان الله العظیم وبحمده لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، دا ورسره بیا وی د فرض مونږ نفس نه بیا د انسان بخشش کېږي. محترمو ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده، په خپله به هم ستاسو ګناهونه الله تعالی معاف کړي، او ستاسو د مور او پلار به هم الله تعالی ګناهونه معاف کړي. د دې ګناهونو نه مراد صغیره ګناهونه دي، ها علما ذکر کوي واړه ګناهونه چې انسان نه کم روزمره کېږي، هغه واړه ګناهونه به الله تعالی معاف کړي. غټ ګناهونه بغیر توبې نه، بغیر د ژړا او فریاد نه د الله تعالی نه معاف کړي. ها لکه مونځ پرېښودل هم یو غټه عظیمه ګناه ده، دروغ ویل د یو عظیمه غټه ګناه ده، د مسلمان ته تکلیف ورکول دا هم عظیمه غټه ګناه ده، دغشان زنا کول، دغه رنګې شراب څښل، داسې ډېر ګناهونه دي چې هغه غټ ګناه کبیره او ګناه صغیره ګناهونه واړه ګناهونه روزمره چې موږ نه څونه کېږي نو هغه صغیره. الله تعالی دې زموږ ستاسو صغیره ګناهونه معاف کړي او کبیره دې هم الله تعالی معاف کړي. موږ د الله تعالی د دنیا خیرونه خوشحالۍ هم راکړي او د دنیا آخرت خوشحالۍ دې هم الله تعالی راکړي. مو ته نه دی الله تعالی په دنیا هم راضي شي او په آخرت کې هم
موږ ته هم ډېرې دعاګانې کوو، موږ تاسو ته ډېرې دعاګانې کوو. الله مو په خوږ ایمان خوشحاله کړي. جزاک الله خیره. احسن الجزا فی الدنیا والآخرة. السلام علیکم.